في نوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغې علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مین مسلمانانو ورونو زموږ او ستاسو دغه نوي جلسو پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی ما نه مخکې علماء کرامو تاسو ته بیانونه وکړله محترمو د وخت او د موضوع په مناسبت سره څو خبرې څو معروضات گزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم انشاءالله محترمو دې وخت کې تاسو پوره دنیا کې وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی عالم کفر د وسایلو استعمال کوي طاقت استعمالوي میډیا استعمالوي محترمو د هغوی د دغه ټول هر څه کوشش مقصد دا دی چې زما ستا نوجوان نسل د قرآن نه ناشنا پاتې شي زما ستا نوجوان نسل د اسلام نه لرې پاتې شي زما ستا د نوجوان نسل تعلق د قرآن سره کټ کی د مدرسې سره د دیو تعلق ختم شي لیکن محترمو نن که تاسو معاشره کې وګورئ الحمدلله دلته د قرآن منونکي موجود دي دلته د اسلام منونکي موجود دي دلته په قرآن باندې ځان پیدا کوونکي موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې الحمدلله د تهذیبونو کم جنگ شروع دی دغه جنگ الحمدلله دغه اهل حق علماو دغه مدارسو مساجدو والا ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز زور انشاءالله نن تاسو وګورئ محترمو د دغه کفر مقابله کوونکي دا زموږ ستاسو حکومتونه نه دي دا زموږ ستاسو حکمرانان نه دي د دیو مقابله دغه غریب علما کوي دغه فقیران قاریان حافظان یې کوي دغه ټاټ او چټایي والا یې کوي دغه مدرسې او جماعت والا یې کوي چې الحمدلله دیو په خپل دغه کوششونو کې کامیاب دي دیو په خپل دغه جنگ کې دیو په خپل دغه هلو ځلو کې کامیاب دي خالی لاس چې می طاقت نه لري دیو ظاهري طاقت او قوت نه لري وسایل او اسباب نه لري میډیا نه لري او الحمدلله نن په هر ځای کې د اسلام आवाज هم ژوندی دی نن په هر ځای کې د قرآن आवाज هم ژوندی دی دا د دې خبرې دلیل دی چې الحمدلله فتح دغه درویشانو ده الحمدلله او محترمو دا تاریخ کې تاسو وګورئ څومره شعبې چې نن آبادي دي د اسلام څومره شعبې اکه شعبه د تبلیغ ده اکه شعبه د جهاد ده اکه شعبه د تصوف ده اکه شعبه د اسلامي سیاست ده څومره د دین شعبې چې دي دا د ټولو دپاره دیني مدرسه بنیاد ده دیني مدرسه که کوم وخت کې آباده وه دغه درسګاهونه او ګلشنونه که کوم وخت کې آباد وو بیا زموږ د دین ټولې شعبې د دې سره آبادې پاتې شوي دي لیکن که په کوم وخت کې په دغه ګلشنونو مدرسو باندې خزان راغلی دی بیا تاریخ تاسو وګورئ د دغه ګلشنونو مدرسو سره بیا د اسلام په ټولو شعبو باندې خزان راغلی دی د دې سره بیا ټولې شعبې کمزوري شوي دي د دې وجې نه محترمو نن به ځان سره دا عزم کوو نن به ځان سره دا لوس کوو چې حالات هر څه وي مشکلات هر څومره وي خو موږ به خپلې دیني مدرسې آبادې ساتو انشاءالله زور انشاءالله دا 13 صدۍ کې تاسو وګورئ یو دور راغی دا د 1857 جنګي ازادي وشوله دې کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شو دا زموږ د تاریخ خونین انقلاب دی دا زموږ په وینو باندې سور داستان دی
زمونږ په تاریخ کې یو داسې باب دی چې تر ننه پورې او بلکې د قیامته پورې ما او تا ته یو سبق راکوي. دې جنګي ازادي کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شو. دې جنګي ازادۍ کې دینی مدرسې شهیدان شوې، جماعتونه شهیدان شو. دې جنګي ازادۍ کې انګریزانو علما په اور وسوځول، طالب درسګاهونه شهیدان شو. طالب سره به بخاري لاس کې و، د بخاري استاد لاش به هغه د اور د پاسه انګریزانو په اور سوځول شهید کړي وو. طالب سره ترمذی د حدیثو کتاب بطرخ کې وو، استاد د ترمذی به انګریزانو هغه ونو ته ځوړن کړي په ګولو وړو کړي شهید کړي وو. طالب سره به هدايه لاس کې و، د هدايه استاد هغه بر تور تنبو شاته بجیل کې ژوند تیرو. طالب حیرانو زمانه کتاب بس کیږي، زمانه درسګاه بس کیږي، بل طرف تر جمعات منبر شهید شوی وو، محراب شهید وو، د الله اکبر ناری خاموشي شوی وي. او محترمو په دې وخت کې د انګریزانو د پوره دنیا نه عیسائی مبلغین راوښتي وو، يهودي مبلغین راوښتي وو، هندوانو ته دعوت ورکړی وو، ول راشئ مقدم دلته به هندوستان بری صغیر کې د مسلمانانو ذهنونه د اسلام نه متنفره کوي، هغوی ته قسمه قسمه شکوک شبهات ور واچوي، د هغوی ذهنونو کې زهر ور واچوي، د اسلام نه لرې کوي. محترمو هندوستان کې میلې ولګېدې، یو طرف ته علما شهیدان، مدرسه جماعت شهید، الله اکبر ناری خاموش، بل طرف ته په داسې طریقې سره د اسلام بنیاد ختمول کوشش شروع. د چا ذهن دې حالاتو کې نه منل چې په دې بری صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي. دا د چا ذهن په حاشیه کې نه راتله چې د بری صغیر مسلمان به مسلمان څنګه پاتې شي، بری صغیر کې به اسلامي تهذیب محفوظ څنګه پاتې شي. محترمو دا ټول حالات زمونږ د اکابر علماو مخې ته وو، دا ټول مشکلات هغوی کاته، دا ټول حالات هغوی کاته، هغوی ورته په سوچ کې وو، هغوی ورته په فکر کې وو. د هغوی د ټولو فکرونو خلاصه دا وه بلکې موږ په بری صغیر کې اسلام محفوظول غواړو، د مسلمانانو تهذیب ته تحفظ ورکول غواړو، بیا به دلته دیني مدرسه مضبوطه وو، بیا به دیني مدرسې دا ګلشن محفوظه وو، دا به دوباره آباده وو، دې ته به تحفظ ورکوو. که دا مدرسه محفوظه شوه بیا به زمونږ تهذیب محفوظ شي، بیا به مسلمان پاتې شي، بیا به زمونږ ټولې شعبې آبادې شي. که مدرسه محفوظه نه کړله، مدرسه په خپل بنیاد ونه دروله، بیا د مسلمانانو د تهذیب د حفاظت خوب لیدل دا فضول کار دی. هغوی د حالاتو پروا ونه کړله، مشکلاتو نه ونه یېرېده، بسم الله یې وکړله، هېڅ ورسره نه و. یو انار ونه وه، د هغې د لاندې شروع کړله، یو استاز و یو شاګرد و. هغه استاز نامه ملا محمود وه، د هغه شاګرد نامه محمود وه چې نن یې دنیا د شیخ الهند محمود حسن په نامه سره پېژني. بسم الله یې وکړله. خلکو وی ویل مړی یو څو مولیان دي، طاقت ورسره نشته دی، اسباب نشته دی، میډیا نشته دی. دی ووایي موږ د کفر مقابله کوو، بری صغیر کې اسلام محفوظه وو. خو محترمو هغوی د حالاتو پروا ونه کړله، پیغورونو مشکلاتو ته یې ونه کاته، بنیاد یې کېښودو. د دې یوې ونې د لاندې بلډینګ هم نشته دی، او کله چې بلډینګ جوړوئ نقشه جوړوئ، ځای مقرر کو په دې دې بر مدرسې بنیاد کنستی شي، دا بر مدرسې بنیاد وي. ځای مقرر کو بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحم الله ته خوب کې راځي، ورته یې قاسمه دا ځای ډېر وړوکی دی، دا ځای ډېر محدود دی، دا کلاو کا، دا پراخه کا. هغه غریب ته نه و پته چې دغه چونۍ جوړېږي، دغه مرکز جوړېږي چې مستقبل کې به د بری صغیر د مسلمانانو دیني ضروریات د دې ځای نه پوره کېږي. هغه ته نه و پته چې دغه مرکز جوړېږي چې مستقبل کې به امت تر جهاد قافلې، د دعوت و تبلیغ قافلې، د غازیانو قافلې، د شهیدانو قافلې، د مجاهدینو قافلې، د محدثینو قافلې، د مفسرینو قافلې، امت ته به دغه ټولې قافلې د دې ځای نه ځي، د امت دیني ضروریات به د دې ځای نه پوره کېږي. دا بری صغیر د مسلمانانو دیني مرکز وي، هغه ته نه و پته. علم غیب خاصه خداوندی ده. لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب
علم غیب الله ته بل چاته نشته دی د غیر الله دپاره علم غیب ثابتول شرک دی هغه ته نو پته دغه مرکز جوړېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره امسا مبارکه ورسره ده دا راکاږي ورته دا پراخه که دا بنیاد د امسا مبارکه ګرځئ لکیرې ورته راکاږي دی چې سهار ته پاڅېدو په کومه ځای کې چې نبي علیه السلام په خوب کې امسا مبارکه راښکلې ده سهار ته په هغه ځای باندې هغه کرښې او لکیرې موجود وي محترم او دا زموږ عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې شیطان په خوب کې نشي راتلی امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې 15 احادیث په دې نقل کړي دي من رآني فی المنام فسيراني فی اليقظة فإن الشیطان لا يتمثل بي زه چې چا په خوب کې ولیدم په رښتیا زه یې وکتم فقد رأى الحق زما په شکل کې شیطان په خوب کې نشي راتلی سهار ته کرښې لکیرې موجود دي په دې سي یو خبره به زه نه وکړم ماته یو کس وایي دلته یوه ډله ده د هغوی عقیده ده هغوی وایي زموږ میلادونو ته نبي علیه صلات وسلام راځي هغه حاضر ناظر دی هر ځای کې موجود دی حالانکې زموږ عقیده ده هر ځای کې موجود حاضر ناظر ذات هغه الله دی دا صفت بل چاته ورکول په دې سره انسان مشرک ګرځېږي ما ته وایي کله چې هغوی وایي زموږ مجلسونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي تاسو وایي چې دا شرک عقیده ده تاسو چې ویله هندوستان ته نبی علیه السلام راوستو دارالعلوم دیوبند بخشم پې اچوله بیا هغه شرک درنه هېر شو ما ورته ملګري یې مونږ خو نه دی راوستی تا د چا ویلي دي ما ته تا بیان کې واقع بیان نه کړه ما ورته خو ما واقع د خوب وویله چې هغه بزرګ هغه عالم خوب کتلی و ما ته ښه دا د خوب واقع و ما ورته لاو تاسو ته هم د دې وجې نه هم خبره د خوب د بیخه نه ده ما ته ښه خبره چې د خوب ده بیا دا راته ووایي چې په دې ځای کې دا کرښې د کوم طرفه رالي تا خو وایي چې سهار ته لکیرې موجود ویل تا ما ورته دا د الله د طرف نه وي من جانب الله دې وجې نه خو زموږ دعوه دا ده د دارالعلوم دیوبند مدرسه الهامي مدرسه وه دغه وخت کې دلته مدرسه نه وه جوړه شوې د سید احمد شهید رحم الله د جهاد قافلې تېرېږي دې ځای کې کوم ځای کې چې اوس مدرسه ده په دې ځای کې هغوی خیمه وهلې ده سید احمد شهید رحم الله یو ځل پاڅېدو په دغه ځای کې وړو بولو ته کېناستو تشې امتیازي کوي واړه بوله یې ونه کړله پاڅېدو هغه یو سپاهي ورنه تپوس کوي مجاهد تپوس کوي ورته وایي حضرت جي تاسو وړو بولو ته کېناستئ واړه بوله م ونه کړله وجه څه وه سید احمد شهید رحم الله سالار قافله سالار مجاهدین جواب ورته ورکوي امام المجاهدین جواب ورته ورکوي ورته وایي زه کېناستم وړو بولو ته خو کله چې کېناستم ما ته د دې ځای نه د دې خاورې نه د علم بوی راغی د دې وجې نه ما ته زما ضمیر اجازت رانه کړو چې دلته واړه بول وکړم دا الهامي مدرسه وه بهرحال سهار له دلته هغه کرښې لکیرې موجود وي اوس دلته به مدرسه جوړېږي په څه به جوړېږي دا علما تاسو ته معلوم وي دیو سره څه وي د دیو په باره کې قرآن وایي یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف یو سړی چې دې ملا ته ګوري ښه لباس هم اغوستی ښه ژوند هم تېری نو خلک وایي یاره دا ملا خو کروړپتي دی لکونه کروړونه ورسره دي حالانکې غریب به بېګا روټۍ هم نه یې خوړلې خو تا ته یې نه وایي هسې تاسو ووایئ په دې مهنګایي کې چې 50,000 تنخوا والا چغې وهي غوړي ګران شو اوړه ګران شو ملا له څو تنخوا ورکوي 10,000 ورکوي او ملا درته جنازې کوي 5 لمونځونه کوي ما ته یو څوک راغلی و ملا سره ورانه ما ورته څه مسله ده ویل دا مولي صاحب په وخت جومات هم نه بندوي خیال هم نه ساتي د ځانونو جومات صفایي هم پته نه ډېرې قصې یې وکړې ما ورته اخره کې ویل تنخوا څو ورکوي ویل 6,000 نو ما ورته دا نوکر ساتلی دی که عالم هم ساتلی دی محترم معاشره کې د ملا سره زموږ رویه دغسې ده الله تعالی دې په دا قوم باندې ورحمېږي موږ ښه ورځې غواړو نن پیغمبر نشته دی د پیغمبر وارثان دا علما دي کومه رویه چې ستا د عالم سره ده قسم دی نن که پیغمبر موجود وي دا رویه به دې بیا د هغه سره لمحه فکریه د موږ دپاره ده دیو نه غواړي د چا نه لا یسألون الناس الحافه قرآن وایي دیو په وازه خوله د چا نه نه غواړي ملا خپل ضرورت ځان چاته په جب هم نه وایي د خپل حالت نه هم نه ښکاره کوي ته وایې چې معاشره کې د ټولو نه مالدار د ملا دی د ټولو نه غریب هغه یي د هغه به 6,000 8,000 تنخوا یې خو تا نه ښه ژوند تېری الحمدلله
او بیا محترم نن په 14مه صدۍ کې اسلام ژوندی دی د دې مولا د برکت قسم دی دا درته حقیقت کوي نن چې کوم تکلیف مولا تېروي په خپلو بچو فقر و فاقې تېروي خپل خواهشات یې دباو کړي دي خو د الله دین یې د چا غلام نه دی جوړ کړی د سرکار تنخوا ته لاس نه دی نیولی د سرکار پابندي یې په دین باندې نه ده برداشت کړي د منبر نه دین تر اوسه پورې آزاد ساتلی دی او انشاءالله د قیامت د سبا پورې به آزاد ساتي انشاءالله برحال محترمو عرض کوو په دې ځای باندې هغه کرښې لکرې موجوده څو مدرسه جوړېږي په څه به جوړېږي محترمو دی ورته به سوچ کې و دا علما چې تاسو ته راځي چانده راکوي زکات راکوي قسم دی د ذات دپاره نه دي ورغلي دا د دین د سربلند ساتلو دپاره دي مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحم الله حکیم الامت هندوستان کې د ستربندۍ کې بیان کړی ما کتو اخر کې خلکو ته وایي که تاسو تنګ شوي یئ چلو نن نه پس به موږ دا چاندې ماندې نه غواړو نن نه پس به دا مدرسې موږ بندې کړو خو تاسو نه د یوې خبرې ضمانت غواړو تاسو کې موږ ته څوک د دې خبرې ضمانت راکولی شي چې که موږ دا مدرسې بندې کړو تعلیم ووهو نو آیا را روان نسل به مسلمان پاتې شي وایي که نه چې پاتې به شي نشي پاتې کېدی تر روان وی قسم دی موجوده دی هم نشي پاتې کېدی موجوده دی هم نشي پاتې کېدی ته خو لاړ شه نن تا ته په یو کلي کې په یو علاقه کې حکومت 10 سکولونه کولاوي لیکن ستا یو مدرسه نه برداشت کوي سکول کالج مونږ ته ضرورت دی د یونیورسټۍ مونږ ته ضرورت دی د هغې مونږ اقرار کوو مونږ د هغې خلاف نه یو البته دا درد راته ضرور میلاویږي چې مسلمان ملک کې زما یو کالج یونیورسټۍ کې 14 کاله زما نوجوان تیر کی هغه د اسلام بنیادي عقایدو نه خبر نشي هغه د اسلام بنیادي ضرورتو نه خبر نشي هغه د ختم نبوت په عقیده بیا نه پوهېږي هغه د الله په وجود 15 منټه د چا سره خبره نشي کولی دا ماته ضرور درد میلاویږي دا مسلمان ملک مسلمان ادارې نه دي ما سره واسطه یې دغه ځوانانو قسم د زړه درد وکړي ورته محترمو در دین حفاظت ته دا مدرسه کوي دا عالم کوي قدر وکړي خپې خپل کوي د دې خلکو برحال دی په سوچ کې ورته چې اوس به دا مدرسه په څه جوړېږي کور کې ناست دی یو ځل سوچ کې دی فکر کې دی کله کله دا پریشانی خوب د پریشانی کې سړی خوب وویسي ټالی ووایي همدغه پریشانی حالت کې ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی ورته خوب کې راځي 10 روپۍ ورته لاس کې ورکوي ورته دا واخله بچیه قاسمه پریشانه کېږم الله رب ذوالجلال به انتظام وکړي انشاءالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خوب کې راځي 2 روپۍ لاس کې ورکوي ورته دا 2 روپۍ لاس کې چانده کې قبولی کا پریشانه کېږم الله رب ذوالجلال به انتظام وکړي انشاءالله دی چې بیدار شو پاسېدو ویښ شو لاس کې ورسره هغه 12 روپۍ موجود وي محترم علما وایي دې کې 2 خبرو ته اشاره وه یو دا وه دا د دین مدرسو دا خدمتونه د حکومتونو نه واغستی شو اوس به دا غریب مسلمانان خپله کوي او د دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودل 10 اصول یې وضع کړي وو یو اصل دا و بل موږ به دا مدرسې د سرکار د تعاون نه ازادې ساتو ځکه چې سرکار تعاون کوي پابندیان یې بیا لګوي ما ته به بیا وایي ته په قرآن کې دا صورت وایه دا مه وایه ځکه بوش دلې اوباما دلې نه غواړي ما ته بیا وایي د سورة الانفال د جهاد د قتال دا معنی مه کوه په دې ټرمپ دې خفه کېږي ما ته وایي حدیثو کې دا وایه دا مه وایه فقه کې دا وایه دا مه وایه هغې د هغه وخت نه اعلان کړی موږ دلته د چا پابندي نه منو مدرسې به موږ په غربت کې چلو د دې عوامو په 2 روپو به چلو خو دلته به موږ د چا دباو او د چا څه قسمه دغسې پابندۍ نه قبلو دا یې ازاد دي ساتلي او دویم دې ته اشاره وه دې ته اشاره وه دې مدرسو کې الله حرام مال نه قبلوي دې دیني ځایونو کې الله هر چا ته توفیق نه ورکوي چې خپل مال ولګوي وره د څومره پاکو پیسو نه شروع وشو د چا پیسه چې الله قبول کړي شکر وباسئ چاته چې الله توفیق ورکړی عالم سره قاری سره مدرسې سره تعاون کوي استقامت دعا وکړي د ځان دپاره الله شکر ادا کوي زما مال پاک دی الله ته خوښ دی ځکه په خپله لاره کې قبلوي
چاته چې توفیق نه دی ورکړی جړا وکوي الله قبول یې کړه ما ته توفیق راکړه چې دلته ولګو دیو دا 12 روپۍ لاس کې ورسره دي دی وخت کې دیو د مدرسې دپاره شورا جوړه کړې وه او په دې شورا کې ډېر لوی لوی خلک وو په دې کې د حاجي امداد الله مهاجر مکي رحم الله منتقي کامل مرشدین وو په دې کې د مولانا یعقوب نانوتي منتقي مدرسین وو په دې کې د مولانا مظهر نانوتي منتقي مفسرین وو دومره کامل خلک لوی لوی علماو په دې کې ما د یو حالات کته مولانا یعقوب نانوتي صاحب رحم الله ډېر عجیبه حالات دي دی بچو مدرسه کې ناسو تاریخ به سبق به نه وایو د خپل شونډه به خوړه دغسې دا یو ځل طالبان ته چاپیر شو حضرت جي دا شونډه ولې خورئ تاسو دی ورته وایي دا زما عادت دی خورم الله والا خپل دغسې حالات پټۍ چاته نه ښکاره کوي طالبان زورور خلک یې مجبور یې کړ ورته نه جي ولې خورئ موږ ته به خامخا وی د پټوله وایي نه پرېښودو سړی مجبور کړو دی ورته جواب ورکوي ورته وایي د شاملي میدان جنګ و د انګریز خلاف زه په یو طرف باندې مامور ملګري را سره وو د دشمن د توپ نه یو ګوله راغله زموږ نور ملګري شهیدان شو موږ پکې زخمي پراته وو خرق عادت د عادت نه خلاف الله ما ته راښیي دغسې حالات الله هر چاته نه ورښیي بعضې بزرګانو ته کله چې الله وغواړي ورښیي ویل خرق عادت د عادت نه خلاف الله ما ته راښیي پرشتو جامونه راغستې دي یو یو شهید ته په خوله کې ورکوي ویل یو جام یې ما ته م راوړو په دا شونډو باندې یې کېښودو ویل تر اوسه پورې جام کې څه دي ما نه دي څکلي یو غیبي اواز پسې راځي جام د ده نه واپس کا د ده لا تر اوسه پورې دنیا کې ژوند او زندګي شته دی ویل جام کې څه ما نه و څکلي جام یې ما نه واپس کو خو په رب کعبه قسم د جام هغه خوږوالی تر ننه پورې زما په شونډو د هغه خوږوالی خورم زه چې شونډې خورم د هغه خوږوالی خورم دی بزرګانو علماو کمیټۍ ته قصه وکړله 12 روپۍ ورکړې ویل دغسې واقع شوې ده مبشرات دي زیري دي هغوی ورته ویل دا د الله د طرف نه غیبي اشاره ده الله به اوس انتظام کوي انشاءالله چې بهر څوک خبر نه شي د واقعې نه کور خو بیبي خبر شوې وه او تاسو ته پته ده دا زنانه چې خبر شي یا دا زموږ طالبان خبر شي دیو ته بیا ته ووایه دا کیسه چاته مه کوه ورته وایي چاته یې مه کوه هغې کوي امام اهل سنت به فرمایل ویل ټلویزیون ته ورکړه دومره تیز نه نشر کېږي څومره چې بیا دیو نشر کوي دا خبر خور شو دی وخت کې دیوبند علاقې کې 1,000 آبادي وه او دلته یو خبره نوټ کړئ زموږ ډېر خلک کې ملګري غلط فهمۍ شکار دي ما ته یو وایي ما ته وایي دا تاسو وایي د هندوانو سره ډېره مینه ده ما ورته ویل هغه څنګه ما ته ګوره دا ریوڼ خو د هندو نامه و تاسو په خپل مرکز کې ایښودو دا دیوبند خو د هندو نامه و شیطان نامه و تاسو خپلې مدرسې ته کېښودو ما ورته ملګري ته غلط شوی رایوڼ زموږ د مرکز نه دی نو رایوڼ خو د هغه علاقې نوم دی چېرته چې مرکز جوړ دی دیوبند د هغه علاقې نوم دی چېرته چې مدرسه جوړه ده او ما ورته دا خو زموږ د بزرګانو په کرامت باندې دلالت کوي که نه ته وایې کومه علاقه د شیطان په نوم آباده وه د هندو په نوم آباده وه هلته زموږ مشرانو د داسې یو مرکز بنیاد کېښودو د داسې یو مدرسې بنیاد یې کېښودو چې نن د هغه ځایږي نه پوره دنیا ته د هدایت قافلې ځي د هدایت جنډې اوچتېږي دا خو زموږ د اکابرو په عظمت دلالت کوي ظالم اعتراض ولیکې دې وخت کې دیوبند علاقې 30,000 آبادي و هندوان پکې و مسلمانان پکې و دا خبر خور شو هغه زنانه د خولې نه لاړو د دیوبند علاقې مسلمانانو زنانو د خپل غاړې کالي را واغسته 2-3 دن کې دی د مدرسې شورا ته راولېږه د دارالعلوم دیوبند اولنی بنیاد اولنی تعمیر دا د هغه مسلمانانو زنانو په هغه سرو زرو سونې باندې جوړ شوی دی هسې تاسو اندازه ولګوئ د دې واقعي 1.5 سل کاله سره پاسه تېر شوي دي 1.5 سل کاله هغه زنانه چا چې قرباني ورکړې و نن نشته دی دنیا کې تللي دي دلته قبرونو پته یې نه لګي زه سوچ کوم دې وخت کې به نورې زنانه هم وي سره زر سپین زر قیمتي لباسونه د مزو ژوند به یې تېر کړي نن هغه زنانه نشته دی دنیا کې دلته نه تللي دي دیو هم تللي دي قرباني ورکوونکي لیکن نن په دې بری صغیر کې چې څومره دیني مدرسې دي
څومره تبلیغي جماعت مهنت دی، جهادي مهنت دی، خانقاهونه آباد دي، دا ټول دغه دارالعلوم دیوبند فیض دی. دې وجې نه زه د عقیدې او دلیل په بنیاد نن که په بری صغیر کې یو مجاهد جهاد کوي، یو تبلیغي تبلیغ کوي، یو مدرس تدریس کوي، یو صوفي خانقاه کې الله کوي، هغه زنانه د ټولو سره اجرونو کې شریکې دي. دا ثوابونه او اجرونه هغوی ته پوره قبرونو ته وررسېږي او دا سلسلې به د قیامت د سبا پورې جاري او ساري وي انشاءالله. په زور انشاءالله. مړه زنده‌باد دغه زنانه دي یار. لږه قرباني الله ډېر قدر کوي، ډېر قدردان رب دی. د محترمو موقع ده د خپل مالونه دې کې د دې مدرسو حصه وکړي، د دې علماو حصه وکړي، دیو سره څنګ په څنګ ودرېږي. دا مه کوه زه وده شوم سحر لاړم مزدورۍ پسې ماښام رالم وده شوم سحر بیا ووتم، دا خو ژوند نه شو. د خپل آخرت دپاره هم څه وکړه. سحر چې وځې زه مزدوري کوم خپل بچو دپاره، زما سره به بدېږي زما عالم، زما مدرسه، زما قاري حافظ صاحب شریک وي. زه آخرت هم لرم، زه صرف دنیا نه لرم. او محترمو دا یقین وکړئ نن اسلام قرآن په خپل اصلي شکل کې موجود دی معاشره کې الحمدلله. بل یو دین نشته دی، یو کتاب نشته دی. دا مدرسې دا علما د دې قرآن محافظین دي، دا مدرسې مرکزونه دي. په کومه معاشره کې چې دیني مدرسې ختمې شوې، اهل حق علما ختم شو، قسم دې په دغه معاشره کې د اسلام حقیقي تصور اصل شکل کله نشي پاتې کېدی. تاسو د بغداد نامه به اورېدلې وي، دا زموږ د مسلمانانو علمي مرکز و. مسلمانانو فخر کوو په بغداد باندې، لیکن په دې بغداد یو انقلاب راغی. د بغداد د دیني مدرسې واغستې. نن حق بغداد ته لاړ شه، هغه بغداد والا مسلمانان دي خو اسلام نه پېژني. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو خپل سفرنامه کې لیکلي وي زه بغداد ته لاړم. ویل هغوی هغه حالات چې مې وکاته ویل له چا نه مې تپوس وکړو چې پخواني شکل کې چېرته مدرسې شته دی؟ ځکه اوس چې دلته ورشي د هغوی شیخ الحدیث چې وي که نه هغه ږیره خرولې وي، برېته یې خرولې وي، پین شټ یې اغوستې، ټایي یې اچولې وي، پته نه لګي چې دا ملا دی امیر مسلمان دی که نه دی. ما ته یو عالم قصه کوله زموږ د پاکستان. ویل زه تللی وم، ویل له یو عالم سره د یو شیخ الحدیث سره میلمه وم، ویل د هغه پیغلې لور روټۍ راوویسته، پیغلې لور، ویل له دیزې پورې جامې اغوستې وي، جانګې اغوستی و. ویل په هغه حالت کې راله ما ویل دا د شیخ الحدیث کور دی. دې وجې نه شیخ الاسلام لیکي وایي ما چا نه تپوس وکړو هغه زړه طرز کې چېرته مدرسه شته دی؟ وایي یو ښار یې راوښودو چې هلته لاړ شه. وایي زه چې دلته راغلم ویل هغه مدرسې عمومي خلک مې وکاته، ویل دا پته م نه لګېده چې دا مسلمانان دي دا خلک که نه. دین او علم او د هغې اثار خو لرې خبره. ویل هغه محتمي مې ږیره اوس سپین ږیری و. ویل زه چې واپس راتلم ډېر زیات یې وجړل. ویل دا ږیره یې په اوښکو لنده شوله. ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او پاکستانیانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و، خو مونږ بغداد والا ناقدري وکړله، الله رانه هغه نعمت واغستو. نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس نه راځي. د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت و ستاسو ته درکړی، خبردار د دې ناقدري ونه کوئ، ورنه الله به ستاسو نه واخلي، بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ په لاس نه درځي. قدر به کوو د دې انشاءالله، مړه په زور انشاءالله. یار محترمو د دې قدر دا دی خپل بچي دې ته راولېږئ، د دې علماو سره څنګ به څنګ ودرېږئ، د دې ملګرتیا وکړئ، د دې ضروریات پوره کړئ، دوی ته ډاډ ورکړئ. وایي مولوي صاحب ته ډېر مبارک یې، قاري صاحب ته ډېر مبارک یې، په 14مه صدۍ کې تا دین ته ځان وقف کړی، زما بچي ته دین ښې، قرآن ورښې، زه به هم غیرت کوم. دین او قرآن اسلام یوازې ستا نه دی، دا شریکه دی. ته دلته خدمت کوه، به هر ضروریات پرې زه پوره کوم انشاءالله. ته دننه خدمت کوه، به هر ضروریاتو به زه کوشش کوم انشاءالله. بیا چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ویلی به شو الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم، خو ما دومره کړې وه کله چې مدرسه مظلومه وه، عالم مظلوم و، ټول کفر د دې خلاف راجمع و، ما دې عالم ته ډاډ ورکړی و،
ما دا قاری صاحب مضبوط کړی و. ما د خپل بچي د خولې نونۍ راغستې وه، د ده سره مې نیمه کړې وه. دی مې په خپلې تنخوا کې، دی مې په خپلې دیاړۍ کې، دی مې په خپل مزدورۍ کې، دی مې په خپل زمیندارۍ کې د ځان سره شریک کړی و. الله پیغمبره دی مې کلک ساتلی و. دې مدرسو دا سفر کې ورسره زه شریک وم. هلته به مې سترګې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوچتې وي، ټیټې به نه وي انشاءالله. نو څوک دې ما سره د واده څوک کوي واده چې ما سره به نن نه پس زما تنخوا کې، زما دیاړۍ کې، زما مزدورۍ کې، زما کاروبار کې څه نه څه حصه کې دا عالمان، دا قاریان، دا مدرسې شریکې وي. واده چې را سره څوک کوي واده